بسم الله الرحمن الرحيم. ده تشو ذلك فإن تزوجها على 1000 فقبضتها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها ب500. لکبر گوری جی بیان د مہر شروع دی ما ویل دی مسائل لګران دي ښا او تلس مسائل بیان شوي تر وسه دا اوس چې کومه مسله بیانو مداخله توجه سره واوري د نوري په بنا دي نوري په بیره ته یاد شي ما د ټول متوجه شي. دا مسله ټول ته معلومه ده چې کله دخول وشي کوم مہر مسما شوی ټول لازم وي دا خو معلومه ده او چې دخول نه شوی کوم مہر مسما شوی به دغه نسب لازم وي نو که خزل ټول ورکړی نسب به واپس لي 1000 روپۍ مہر مقرر کړي قبل الدخول طلاق ورکو صوبتي واپس لي 5000. دا مسله خو د یاد ده کنه اوس وخت شي وتا مسله دا د یو سری د خزي سره په 1000 درهم باندې نکاح وکړه 1000 روپو باندې داس دشوا هغه 1000 روپۍ قبضه کړي دوا به دي خاون ته ویل لا دخول مخول نه دي شوی هو د 1000 روپۍ واپس تا ته هبه کوم زما د طرف تا ته در هبه خاون خپل غاړه خلاص کړي 1000 روپۍ مہر کې ور کړی دي خزي وته هبه کې واپس ور کړی دومره پورې پوه شوي به دي خاون قبل الدخول لخزل طلاق ورکو او قبل الدخول چې خزل طلاق ورکړي شي نو نسب مسما لازمي کې که خاون ټول مہر ورکړي نیم به واپس لي د سیده کنه دلته خاون ټول مہر ورکړي کني دی ورکړي دی نو نیم به واپس والی ته چا خو واپس خاون له ورکړي کنه نو خو به تور هبه ورکړي دي هغه سبب خو بدلو هبتنی ورکړي دي او بخزه لازم هوا چې د دې وجه نیم واپس ورکړي چې طلاق قبل الدخول ورکړي هغه لانی دي ورکړي نو نیم به پسې د جب نم ورکړي خاون به بغټه کې شي پوه شوي کنه او د خزو جب خټوله د معلوم دی کنه دا یو مسله زده شوه نور راځي ورلا فإن تزوجها کړي او سره نکاح وکړي د خزي سره على 1000 الک پرونی و مسله نیمه پاتې شوی و په تعلیم القرآن باندې درس تدریس باندې اذان امامت باندې پیسې غسل متأخرین عناف وي بل اتفاق صحیح دي ښه د کې اختلاف نشته خبر بعد شورما ونکړو دغه معنی فتوا ده حتی چې علامه شمیدام لیکلي تعلیم القرآن محرم ګرځولای شي ځکه غوسن سبا مال له راځي ورلا خپل مسلې لا فین تزوجها کې اوسړې نکاح وکړي دی وکړي سره على 1000 بزر روپۍ فقبضتها هغه خزه د 1000 روپۍ قبضه کی پويږي ویلې میو او هبتها او دغه خزه د 1000 روپۍ هبه کی له خاونتا ثم طلقها به دغه خزه خاون طلاق ورکی خزه دا قبل الدخول بها هغه سره لا دخول نه کړي نو حکم سے دی رجع دا خاون برجو کوي علیا په دې خزه باندې به 500 په 100 روپو 500 باندې رسې پی ولی خاون ته 500 روپۍ واپس کول بکارو غیل لانه دي ته ته زر خو واپس کړي کنه نو خو به توري هبه واپس کړي دي یار لانه لم يصل زکنه دي رسیدلی الیه دي خاون ته بالهبه دي هبه بوجا څنګه دي رسیدلی عین ما هین یا غروپۍ یستوجبه چې هغه واجب وي د خاوند لپاره او نه دي رسیدلی مستحق خاون ګرځیدلی او غنی دي رسیدلی تاسو پیږئ اعتراض په وکاله خبره ګورئ چې به کم روپۍ خزله ورکړي وي او مکه ورکړي کنه نو هغه کې غنی سپم لاړي جواب ولی صرف تاسو به ولیدلی دراهم او دنانیر دا پیسې چی کنه دا بتاین سره متعین کیږي نه دا بتاین سره زدي سړي تورلم دکاندار د 1000 روپۍ متونی ولې د دې دال راکا د دال راکړه زرګون می جب کې خو د لبه مول بل زرګون ورکو دار چلنجه کولای شي نشي کولای ځکه پیسې په تعین سره هم نه متعین کیږي دلته کوم پیسې خسي ته ورکړي وي او مکه نه واپس 500 ورکړلې به هم دانه شي ویلې چې کوم په خزه لازمي واپس ورکول غي ورکړي نه سبب بدل لې البته حضرت فقه البيوع کې لیکلي دي او موږ نور فقها ولا مشمی وغيرها چې بعض صورتونو کې پیسې په تعین متعین کیږي ښا هغه یو امانات دی امانت کې کاغه ودیعه ده کا شرکت ده کا مضاربت ده کا وکالت ده ټول امانات دي دې کې په تعین سره متعین کیږي یو دغه شان په هبه کې په تعین سره متعین کیږي ما ته ویل تا ته د اصل په هبه کومه
لا قبضه مې نه ورکړې پیسې مان حالا کې شولې دا ما دني شي ویلي وس نور راکا نو ته ما چې کومې مې هبه کولې متعین شوی خو حالا کې شو دریم صدقه کې متعین پیسې متعین کیږي او څلورم دغه شان بیا اقال بیا سرب کی چې کله واپسی کوي فساد په وجه څو شو څلور هم دغه شان ربا کې حرام په حرامه طریقه مې کومې پیسې ګټل شوی کنه هغه پیسې به تعین سره متعین دي صدقه کې به دغه شان چا پیسې غصب کړي دغه سور سره دي د تعین سره متعین کیږي بهرحال اسمی ویل پته نه لګي پیږي کنه پی راځي ورله مخکې لأن الدراهم والدنانير شي لا تتعينان اذا متعين کیږي في العقود والفسوق په عقود کې من متعين کیږي عقود مثال ما ویلو 100 روپۍ متنی ولې ودال می دواغ صلا کې د بل ورکول شمه او فسوق کې د معنی دار را خرڅ کړیو ب 100 روپۍ باندې اوس واپس دال ورکو ما دا مال د غزر نوٹ پځ بل نوٹ را کوي ځلانجه کول شمه چا قبر راکې نه شمه ښا فسوق دغه شو مخکې راځي وكذلك اذا كان المهر مكيلا او موزونا اخر في الذمه برغوري جبل دغه شان کمکیلی شو لکه په خوا بغنم کېل کېدل یا وزنی شو وزنی لکه نن سبا غنم وزن کیږي ما ته برغوري ټول خدای هم غرکا چې مخکې مسله زوجه ګران دی مکیلی او موزونی شي کوم دغه حکم دی خزې د مہر کې یو من غنم ورکړي پوهیږي کنه ورکړي دی د موایا فی الذمه ځکه په تعین سره متعین کیږي لا ورکړي نه دي خزې ته ویل یو من غنم دا ستاد مہر د بارے شو خزې ویل ټیک ده به قبل الدخول تلا او به خزې وته ویل کم یو من غنم چې ما د بارا مہر کې مقرر دی ما ته هبه کړه قصه ختم شو اغه نه بس قبل الدخول طلاق ورکو اوس به نیم من غنم د جیب نه خزه خاون ته ورکی غنم څوک جیب کې دی کنه خزه جیبونه ډک شانی څه پته لګي غنم پکې کنه اې د پوی نه ډکړي هغه الته سره پارک کې طالب بل طالب دی ویل دي خزه دي سینې لګوتې وروړم شت را سکے دی ویلې شي ول وروړم پس ول څه به انعام کړه و دا پلان کې شی به انعام کې در کومل د سیده هغه کې ماشوم نیول او خزبان شیو پس ورلې وتا ا ماشوم جړلې ا ماشوم ته دی وری ما یو ټوټه باور کړل جاړه مخه او ځان سره هغه سٹور نه بسکټ وټه بهم رخصتیو ول دا واله هو ول جاړه ما ول دا خورا او د دین اوس یو ګټ کوا اشیله لا سره وړو او کړي چې د سره ولسه تاو کړی می دین ګټ کوا ول دا د ګټ زیاده جاړه ما بچی کا ته خو سړی ته کوم ماشوم ته چې جاړي نو به وټول دنیا جاړي اشمه کوا او ته وګوره کدا اذا كان المهر مكيلا موزونا لکه دغه مہر مکیلی شو یا موزونی شو اخر د دې پیسو نه علاوه خو غره فی الذمه وخا فی الذمه معنا لا ذمه معنی ځان ته یې ورکړې نو ځکه کولی کې به خو بتین متین کیږي حکم رسره روان دي لعدم تعینها وجداد چې کله په ذمه نه به متعین هم نه د پیسو پشان خجی بل صورت لراشي فإن لم تقبض الألف حتى وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهم على صاحبه بشيء برغوري جي اق صورت جوړ کې ما ویل هغه ټولو کې مرکزی صورت ده ټول بما ته برغوري خزي تی ویل 100 روپۍ دي مہر شو ویل ټیک دا لا ول ورکړی نه وی خزي وته ویل مخکې صورت کې وته باقاعده پیسې ورکړی وی وس لا ورکړی الته وقبضتها وکنا او دلته قبضه کړی لانه دي وته ویل مړه واستخه سړی 1000 روپۍ چې کم مہر کې ماته مقرر دي او راکې بیراله نو میرا کوزا ته مه هبه کړی بس صحیح شو خاون ویل شیخ شینه دې استوله طلاق ورکو قبل الدخول وثبت حکم وی توجه جی وز موږ د حنف مفتبی راي دا د خاون ته وایا مړه ته خو پیسې بوڅما غشان پاتې شولې کنه پیڅم پیرو جو مکه وکني قیاس تقاضا کوي چې د خاون حق په زمانه په نسبه مہر کې جوړ لې 500 کې او خزي چې ته کمی پیسې ورکړي هغه هبه دي اخو بیل دي نو په کار دار چې خاون د خزینه 500 روپۍ والی خو استحسانا دي تنالي ولی اصل کې قبل برغوري
قبل الدخول چې ښځې د طلاق ملاو شي د خاوند د ذمې نه نصف مهر معاف شي، نیم ولا ورکوي، او دلته پوره معاف شو نه نیمم پکې معاف شوی، بس خبره ختمه ده. خیال هم دی که نه؟ ورته وګورئ فإن لم تقبض الألفا کچرې ښځې قبضه کړې نه وي 1,000 روپۍ حتی وهبتها تر دې چې د ښځې هبه کړلې له خاوند ته ثم طلقها بی ول طلاق ورکو قبل الدخول بها د دخول نه مخکې لم يرجع رجوع نشي کولی واحد یو هم په دې دواړو کې علی صاحب بل باندې بشین دیوشم. وفي القياس که وګورو يرجع خاوند رجوع کولی شي علیها په ښځه باندې بنصف الصداق بنیم صداق کې نیم مهر کې رجوع کولی شي، او دا د امام ظفر رحمه الله قولم دی. وجه ما غدا خاوند ته چې څه واپس کړي خو به تورې هبه واپس کړي، او خاوند حق چې هغه طلاق قبل الدخول په وجه واپسې پکاروا اخو نه ده، هغه سبب نه دی موجود شوی. وجه د مولوی صاحب د حنابو درای والا لانه سلم المهر له بالابراء سالم پات شلو مهر له خاوند ته د ابراء په وجه خځه چې ابراء وکړه خاوند ته هغه مهر سالم پات شو کنه نو فلا تبرو. اچھا جدار امام ظفر رحمه الله خبره کوي واوري لانه وجد هذا سالم المهر سالم پات شلو مهر له خاوند ته د څه په وجه سالم پات شلو بالابراء خزي بریکو دی وجنه، او خاوند حق پڅ کېو د طلاق قبل الدخول د وجنه حق واخلانه دی راغله هغه د وجنه دی تنیم ورکی. فلا تبرانو خزنه بری کیږي د هغه حق نه یستحقو چې خاوند داغي حقدار دی هغه څه دی به طلاق قبل الدخول بوجه هغه موجود شوی نه دی، نه پکار د چینی می ورکی. وجه د استحسان د مولوی صاحب خاوند چې کمی پیسې وی کنه هغه ته ملاو دي کنه نصف مہر د تپاتی کیدل او تپاتی شو بلکې ټولو تپاتی شو. وجه د استحسان دادا ان وصل الیه ورسیدلو خاوند ته عین ما عین هغه پیسې یستحقو چې د کم دا مستحقو بالطلاق قبل الدخول د څه د وجنه مستحقو د طلاق قبل الدخول د وجنه د کم پیسو مستحق او تپاتی شو لیکنه ولی ومکه پیسې به 1,000 روپۍ د ویلی دا به ورکو ماغه تپاتی شوی نه رسیبي لا ورکړی خو نه وی چې مونږ ویلی او پر قبضه کې بدل شوله ورکړی وی نه وی. اصل کې یو قانون دی یو ماده را 97 نمبر ماده زموږ په دې مادو کې تاسو باندې الانوار حسامی کې ویلی تبدل سبب الملک يقوم قيام تبدل الذات کله چې د ملک سبب بدلی کې دا شی لکه ملک شی بدل شو نو یو پر چې خزل روپۍ ورکړی وی ګویا روپۍ بدل شي دلته خو لا ورکړی هم نه دی کنه یار زیب بزیدی پیږی کنه البته سبب بدل شو سبب دی بدل شي سبب یې بنګ سکو خاون مقصود داو چې د تنیمي روپۍ پاتې شي د طلاق قبل الدخول په وجه او لور کړي نه دی پاتې شولې وسه سبب کې هبه یو کبر سي او براءت ذمه یا نصف المهر وورا اغه براءت د ذمه د خاوند د نصف مهر نه دلته خبري شو کنه ولا يبالى باختلاف السبب والسبب مختلف فی چالکا دته خو د هبه په جنې می پاتې شي وی حالانکه دته پکار دا و چې دته ورکړې وي طلاق قبل دخول په وجه ودا څه پروانه کوي ښا عند حصول المقصود چې مقصود حاصل شي به څوک د سبب اسباب پروا نه کوي پويږي به کنه الله پاک فرمای ولا يبالى بسما وي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء که ګناهونه دي تر اسمان چته پورې ورسیږي ثم استغفرتني غفرت لك او به معنا مغفرت غواړي مغفرت درته کومه ولا ابالي او د چام پروا نه کوم دا ډېر عجیب ټکی دی د اخیره کې د چام پروا نه کوم مغفرت درته کوم از ما بندي خلک به وي ګناهګار دي ولی معاف کو زه دا انساني عدالت نه لري چې ولی معاف کو پیږي کنه مخکې راځي جی قبل ته ورسېدلو ولو قبضت 500 ثم وهبت الألف كلها المقبوض وغيره أو وهبت الباقية ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء لکبر وګورئ قصه ورانه ده ګران زیاده د مہر ټوله کې ګران دی بس د چا کې چې لګي دا ګران زیاده خزي ته 1,000 روپۍ مہر مقرر کړي پویګو 500 وته ور کړي وی اول صورت کې پورا ور کړي و کې خیال مو دویم صورت کې لګم نو ور کړي د دریم صورت کې نیمه ور کړي د دریم صورت ده کنه 500 وته ور کړي دي صحیح شو به دي خزي دغه 500 روپۍ راواخستلې
او خاوند ته هبه کړي یا یو ته ویل دا 500 درته هبه او کمی چې درته پاتې دی هغه هم هبه او یا صرف دا 500 هبه کړي کمی چې تر اخیستې وي پوه نه شوي به خاوند قبل الدخول طلاق ورکو ریشي ټنګارو مقنه د غوړې به سوره حالت کې مکه توجه ده کنه خاوند قبل الدخول دی صورت کې طلاق ورکو اوس بس کو امام سے وای خاوند حق پنیمو پیسو کې وکنه هغه دته نیمه لا ورکړی نه وای کې خیلمو نیوی ورکړی او ته پاتې دی او کوم چې ورکړی هم ته واپس میلاو شي خو بهرحال حق د خاوند چې کوم پیسو کې او ته پاتې شولې بس خبره ختمه سبب بدل دی کنه نه رسې پی صاحبین وای نه جی د څه بکې دا کمی چې قبضه ورکړی کمی پیسې چې قبضه کړی وي خزي هغه واپس وته ورکړلې خیرم دی نو هغه کې دی نیمه وته ورکی دا نیمه خو خاوند داسم پاتې شولې دا نیمه چې قبضه کې ورکړی وي خو نه درنکو نیمه قبضه کې 500 ورکړی وي کنه او هغه وته واپس هبه کړی دی نو طلاق قبل دخول ورکو نو دا کمی چې قبضه کړی د اغینی می یعنی 200 روپۍ دام دی خاوند ته ورکی دا قیاس کوي چا باندې چې کړي ټوله قبضه کړی وي اول صورت باندې اول صورت کې چې ټوله قبضه شوی وي او به خزي خاوند ته واپس ټوله ورکړی وي نو خاوند به رجوع پنیمو کوله کنه نو الته ټوله قبضه وي پنیمو رجوع کوله دلته نیمه قبضه دي کې پنیمو رجوع وکي دا څوک وي صاحبین وي فتوا امام سے بقوا الله وته وګورئ زه ګران دی ښا کمره ولو قبضت کې شریکه زی قبضه کړی وي 500 نیمی ثم وهبت الالف به دې خزي بکل لزر كلها طول المقبوضه کمی 500 چې قبضه کړی وي غم وغيره او کمی چې لانه وي غم او وهبت الباقيه یای کمی چې باقی پاتې وي کنه اقه وته بکل الکه ما الټو ویل باقی پاتې څه مطلب کم 500 درته پاتې دی ما غمرا کوا او کم 500 قبضه کړی یا بزماشي صورت لګ به ووري 0 روپۍ مہرو 500 خزي ته ورکړی 500 لانوي نو خزي وته دا کمی چې ندی ورکړی دام هبه کړی کمی چې قبضه کې تینی ولې دای مته واپس ورکړی او صورت او دویم صورت دا کمی چې قبضه کړی دای خو ځان تکړی خزي او ویلی دا کمی چې دینه دی را کړی دغه 500 نیمه بس دا مرا کوزا به طلاق قبل الدخول ورکو امام سے وای رجوع به نه کوي ځکه به هر صورت واړو صورتونه کې خاوند ته کمی نیمه پیسې بقای پاتې شوي کنه پاتې شولې کنه اگر کوم سبب بدلی وګورئ اخجی او وهبت الباقيه ثم طلقها بيدي خاون خزل طلاق ورکو قبل الدخول بها دخول ورسره نو کړي لم يرجع رجوع من شکوله واحد منهما یو بده دوانو کې ملا صاحبه باندې بشین دیوشي عند ابي حنيفه رحم الله دا مفتى به دا وقال صاحبين ويرجع عليها دام ویلیو خاون به دې خزر رجوع کوي بنصف ما قبضت قبضه کړي 500 دغه بنیم کې څومره وي 200 ولی دا مم ویلیو اے قیاس کوي توجه برګورې لکه چې اول صورت کې کل قبضه شوی وي او به خزي خاون ته واپس ورکړي وي به قبل الدخول طلاق نیم واپس خاون خستل شوی کنه نو چې وسی بعضی قبضه کړي دي نو دام د شو لکه چې کلی قبضه کړي لکه می قبضه دی هغه خو پاغي قبضه معنی ور قیاس ک کنه لہذا دا غینی می دي والی اعتبارا قیاس کوي للبعض بالکل باندې ولان هبه البعض بل وورا صاحبین څه تاسو ماته لګ متوجي شي خدي صورت کې خزله 2 روپۍ ور کړي 500 او ورته ویل کوم 500 پاتې دی هغه مرا کوازا پاتې شولې نو گویا توجه جی نو گویا چې دقه 500 کمی چې خزي قبضه کړي دقه ټول مہر شو ته حد ویلې کیږي حد ما ویلو دا جایز ده برون درس کې ویلو چې خزه خاون ته وای مړه خشي د لز شل زر روپو په ځمانه بس لز زر مہر را کدا کافی ده جایز وکنه وا دلته دا حد ده وای خاون ته ویل چې بس ما دغه 500 روپۍ مہر شو نور پریدا نو چې څومره مہر هغه څومره 500 هغه ټول قبضه کړي نو اول صورت ته جوړ شو کنه شو او هغه کې چې قبل الدخول طلاق ور کړي اول صورت کې نیم باندې رجوع کوله دلته به مو کی ولئن هبه البعض دا هبه د بعض چې دا حت دا کمیوا نو فیلحق باصل العقد ګوي چې انه دا به د اصل عقد سره ملحق شي ګوي هم د 500 روپۍ مہرو ولی ابي حنیفه رحم الله امام صاحب زړه په زړه خبره کوي ګوره مقصود دا چې خاون ته 500 روپۍ سالمي پاتې شي دا مقصود کنه او ته پاتې دی یار بهر حال ولی ابي حنیفه ان مقصود الزوج حصل حاصل شو او سلامت نصف الصداق
هغه دا چې نیم مہر سالم پاتې شي بلا عوض ورته پاتې شي بدل ته پاتې شو نو فلا يستوجب الرجوع نه واجبي رجوع عند الطلاق د طلاق قبل الدخول په وجه چې دا دی رجوع به وکي او صاحبانو چې دا خبره کړې و چې مہر کې کم وکي حد دا د اصل عقد سره ملحق کیږي دا خبره وختي وکړه څه مطلب به وګورئ مہر مقرر شوی دی 100 روپۍ او خزي وته ویل زه څوره کا رستو وته ویل نکانه بس لزرا نو گویا دا شول چې 200 روپۍ مہر شو لزرا دا چا ویلو صاحبین امام سی ودا سینه دا مہر وس هم 100 زره دی وسم مسله دا د طلاق قبل الدخول ورکی نو بسړي باندې د 100 زره نیم دا راځي هغه څو دی لزرا د 100 زره نیم 15 زره نه د 100 زره نیم پوهیږئ البته دا حد اصل عقد سره ببای کې به دغه شان لګي د سلیمانی ما کتاب ورخص کړي 200 روپۍ به مو ته ویل الکه سیو کمال 1000 روپۍ بل د 500 راکا اوس به کې حکم داري چې ما سمن چې دي زر نه 500 شوي سواله که سلنجار اتل نو پسې بسره د 500 کی نو به بیل حکم دی او د نکاح والا بیل له او به وجب فقهاو ذکر کړي ولی په نکاح کې پیسې چې دا مقصود نه وي پوهیږئ کنه نو اصل وخت ته به اعتباري او په بای کې مقصود پیسې نو کار کله کم کړی ما غله به اعتباري ګورئ وتا والحد لا يلتحق باصل العقد امام سے وای حد د نه ملکیږي اصل عقد سره په نکاح کې الا ترى تړون خو نه ان زیادت فيه ګور مہر کې زیادت وکي فيه به مہر کې دا هم نه ملحق کیږي مثلا 100 روپۍ مہر یو لوي اخو پرون مبیلیو دا مساله او خزه خخ شو او تویل 100 روپۍ د مہر شو 100 زره وګورئ دلته طلاق قبل الدخول ورکی نو به د لسنیمی ورکی کنه د شلونیمی د لسنیمی د اصل عقد والنیمی پتن لګي پیږي کنه نو کې وی ګوره لا تنصفو هغه کمی زیتی روپۍ وته ورکړي دا عقد نه بس هغه نسب کیږي نه بلکې اصل عقد ولا نسب کیږي ولو كانت وهبت اقل من النصف وقبضت الباقيه فعنده يرجع عليها الى تمام النصف وعندهما بنصف المقبوض برغوري سلرم صورت مقشان دي ما تلک متوجه شي مہر مقرر کړي 100 روپۍ دی لکه زر او هب او قبضه کی خزي ته ور کړي دي 800 مثال کوي څو او 200 روپۍ لا خون سوي او خزي وته ویل مړه بس دغه 200 د تماف به خون رباسي د خزي طلاق قبل الدخول ورکو توجه جي نو څومره مہر په خون لازميږي وس نیم کنه او خون ته پاتې 100 روپۍ دي 200 نو خون بلال شي په خزي برجو کی 300 به نور امروالی نیم بدته پوره شي پوه نه شوي کنه او صاحبین وای نه جی دا کم مہر چې وتقبضه کې ورکړې 100 روپۍ دي 800 ګویا چې دغه مہر دی او طلاق قبل الدخول وکړو هم هغه کې د نیم امروالی مجموعه کې 800 کې نیم سوی 300 دي واپس کی پدن لګي پويږي کنه زړې باندې بنا ده ولو كانت وهبت هدا ګران کتاب دیکھا ډېر ګران کتاب دی هغه بووم دا اړه لو چې ویل باندې منګ په مطالعه کې یقین وکړ ډېر زر په پوي شو ځکه بار درشوي طالب پوهه کول په ګران کاری ته خیال مشته وته کنه ها په خو به ویل په بدینه کما فقې کو ناټوره داسې غول خورو چې دا چا خبره کوله منطقي نه ځانته ویل منطق خو هدايه او باب زکه د خیره سره باب التیمم ټول منطق به تیادی شرط تهذیب قطبی مرقادی ساخوجی او الحمدلله دا ما یاد کړیو ښا بطور تکبر نه وایم بطور دی وایم چې د هدايه ګران کتاب دی اما نه یادولم ماته یاد شویو منګ ریکارډونه موجود دي ټولو نه می یادول یاد شویو دا یادونه یادېږي ویږي او نو ویلو درس کولو کې هغه کې تکلیفي طالبان بنو پیګو آسان شو یو شعر په هغه مرقات کې موي ساغوجي کې مو یو لو روانه وټوله شرط تهذیب قطبی کې دا شکران دی وګورئ کوم ته ورسېدلو ولو كانت کچری وخذا وهبت هبه کړی وا اقل من النصف د نصف نه کم یو ته هبه کړه وقبضت الباقي 800 قبضه کړیو فیندو امام سے و يرجع عليها خون برجو کوي بده خذا الى تمام النصف 300 والی 200 تپاتیو 500 بشي ویندو ماغو وی بنصف المقبوض کم قبضه کړی دا غینم 400 واپس کی ولو كان تزوجها على عرض دغه ده کنه فقبضت او لم تقبض فوهبت له ثم طلقها قبل الدخول بها
لم يرجع عليها بشيء لکبر وګوري دا مسله بدله ده ښه مخکې تر اوسه د پیسو مسله را روانه وه تقریبا 4 صورت بیان کړه کل پیسې قبضه کړي لږې هم نه دي قبضه کړي نصف یې قبضه کړي دي او د نصف نه زیات یې قبضه کړي دا 4 صورت و که نه اوس سامان ته راشي بره ګورې ټول واده ورسره وکړو او په مهر کې ورته مثلا 2 غواګانې مقرر کړلې عام سامان دی بس سامان بکسونه دي 3 ووایه 10 بکسونه ورته مقرر کړه اوس پوه شوي اوس خو اسانه شو که نه بې دې ښځې په دې 10 بکسونو قبضه وکړله یو یا یې نه ده کړې ځکه دلته حکم یو دی نو بس دواړه بېلې بېلې مسلې نه جوړو قبضه یې کړې ده یا یې نه ده کړې بې دې خاوند ته ویل دغه 10 بکسونه چې دي مهر کې راته ایښي دي که نه قبضه یې نه ده کړې تا ته واپس شو ده هبه مې ته کړه یا یې قبضه کړې هم درواله واپس یې پوهېږئ بې خاوند ولا طلاق قبل الدخول ورکو ماغه مسله ده که نه صرف خبره په چا کې بدله شوله پیسو نه راله سامان ته پیسې هغه شی چې په تعین نه متعین کېږي او سامان هغه شی دی چې په تعین باندې متعین کېږي پوه شوئ که نه پې اوس یې ولا طلاق قبل الدخول ورکو نو دلته امام صاحب فرمایي بلکې د 3 واړو امامانو رایې ده توجه جي خاوند به په ښځه باندې په هېڅ کې رجوع نه کوي وجه څه ده خاوند چې کوم نیم حق و مهر هغه ورته حاصل شو که نه که قبضې نه مخکې وکړو وروستو نیم 15 بکسونه مهر یو حق یو که نه متعین او په تعین متعین شوی مو نو که قبضه کړي واپس یې ورکړم هغه حق ورته میلاو شوی دی او کلانې و قبضه کړي ورته پرېښودله حق خاوند ته هماغه شان 15 بکسونه سره د نورو 15 پاتې دي نو قصه ختمه شوه که نه ورته وګورئ ولو کانه که چېرې و خاوند تزوجها دې ښځې سره نکاح کړې وه علی عرض په سامان هغه شي ته ویلی کېږي چې په تعین متعین کېږي ښه فقبضت ښځې قبضه وکړله او لم تقبض دی قبضه نه ده کړې فوهبت دی به هبه کړه له خاوند ته ثم طلقها به وله خاوند طلاق ورکو قبل الدخول بها د دخول نه مخکې د دې سره لم یرجع رجوع به نشي کولی علیها په ښځه باندې بشین په یو شي رجوع نشي کولی قیاس تقاضا دا کوي بی نیم بکسونه دي ته واپس والی ښځې نه که کومې ورته پرېښي هغه به تورې هبه پرېښي دي او د خاوند حق چې هغه نیم بکسونه 15 به تورې طلاق قبل الدخول ورکول لازم وایي نه دي ورکړي نو ښځه دي قیمت د 15 بکسونو پیدا راوړي او د خاوند له دې ورکړي قیاس دا تقاضا کوي او دا د چا قول هم دی د امام ظفر رحمه الله وقال امام ظفر رحمه الله وهو قول ظفر امام ظفر رحمه الله قولم دی وفي القياس وهو قول ظفر رجع عليها رجوع دی وکي بده خزمانی بنصف قیمته د سامان د نیم سامان په قیمت باندې لأن الواجب زکا واجب فيه په دې مسله کې رد نصف عین مهر کم عین مهر د دغې نیم واپس کولو داسې وکنه علامه مره تقریره د دې تقریر تی مخکې دیر شوی دی او هغه خو واپس کړی لا نه دی بلکې د چې څه ورکړي هغه به ته ورې هبه پرېښي دي خو وجه د استحسان دا رقم مفتا به رای ده ان حقه دا مې ویلي حق د خاوند چې عند الطلاق طلاق قبل الدخول په وخت کې هغه څه حق چې دته نیم مهر باقي پاتې شي پاتې شوی دی که نه دی سالم ورته پاتې شي سلامت نصف المقبوض هغه سالم پاتې کېدلو نیم مقبوض من جهت یا د چا د طرفه ورته پاتې شي د ښځې د طرفه وقد وصل الیها خو د ته رسېدلی دی نیم مقبوض ولهذا لم یکن لها دغه وجه ده چې ښځې له نه ده لم یکن لها ښځې له نه ده جایز دفع شیء آخر مکانه چې د دې سامان په ځای باندې بل شی ورکړي اصل کې مسله دا ده چې ښځې ته مکمل بکسونه ورکړي وي او به طلاق قبل الدخول ورکړی وي طلاق قبل الدخول هبه مې به پکې نه وي لږ متوجه شي ما څو مثال ورکړی 10 بکسونه مهر مقرر شو قبضه هم ورکړله او هبه مې به نه ده به طلاق قبل الدخول واقع شو نو اوس به ښځه نیم بکسونه رلی خاوند ته به ورکوي داسې نشي ورکولی دې په ځای باندې بل شی ورکړي ولې همدقه متعینو دا په تعین سره څه متعین شوي نو کوم شی چې په تعین متعین شوی او خاوند ته هم هسې پاتې دی زموږ مسله کې بس خبره ختمه ده دغه وجه و چې ښځې له نه و جایز چې ورته ورکړی وی د دې په ځای بل شی بخلاف ما اذا کان المهر دینا په خلاف د دې صورت کې چې مهر دین وي دین پیسې وي کوم شی چې په تعین باندې نه متعین کېږي دې ته دین ویلی کېږي دا فقهي اصطلاح د مشهوره قاعده ذهن کې کېنوئ کوم شی چې په تعین نه متعین کېږي هغې ته څه وایي دین لکه مخکینو صورتونه چې وو هلته به د مقبوض بیل حکم نیم کې رجوع کولی شوله وبخلاف ما اذا بعد یو بل صورت هم واورئ
بکسونه ورته ورکړه کنه مہر کې توجه جی به خاون 100 روپۍ ورکړي لس بکسونه تی په پیسو واخیستل به وکړه به قبل الدخول طلاق ورکو اوس به د نیم بکسونو قیمت ورکړي دي صورت کې ولی خاون ته چې کوم شی پاتې دی نیم بکسونه یا پورا اخو په بیا معنی وته پاتې دي طلاق قبل الدخول په وجه وته یعنی بلا ایواز او نه دي پاتې په ایواز کې وته پاتې دي حالان کې ضروری ده چې خاون ته بلا وس پاتې شي اوس هم نه پیږي وبخلاف ما اذا بعد چې کله خزه خرج کی من زوجه بخاون باندې دې صورت کې واپسی به کوي لئن وصل الیه ځکه خاون ته چې څه ملاو شوی به بدلین ملاو شوی دي بس یې کوي